په فتحې د دال سره د مجادله هغه صورت چې په دې کې جګړه بحث مباحثه د هغه ښځې ذکر شوي دا صورت صورت مجادله هم ورته وایي هغه صورت مجادله چې دا یعنی په دې کې بیان د هغې زنانه شوی دی چې هغه جګړه کوونکې وه نو مجادله هم شو دې ته صورت قد سمع الله هم وایي دې ته صورت زهار هم وایي دا مدني دی البته ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم دا آياتنا مكي دا سورة مجادله و دا سورة حديث بما بين کے مناسبت وګورئ چې سورة احادیث په فضل دا الله ختم شو والله ذو الفضل العظیم او دا صورت شروع شو په هغه کې چې په هغه کې د فضل د الله نه دی ځکه چې زهار مسله راغلې وه الله د هغې حکم واضح وکړ دا فضل د الله نه دی د صورت حدید په اول کې صفات د الله تعالی والاول والآخر والظاهر والباطن په دې صورت په اول کې صفت د الله دی چې الله تعالی د هغې زنانه چې مجادله کوونکې وه د هغې خبره الله تعالی واورېده نو الله سمیع بصیر ذات دی دا مطلب په صورت اولا کې حدیث کې ذکر شوی هو معکم الله سره ستاسو سره دی الله ستاسو در سره اینما کنتم دغه مضمون په دې دغه وضاحت دلته راغی ما یکون من نجوا ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم دغه مضمون د دې صورت دعوه د صورت زجر دی منع ده د طرقو د فساد نه ورد دی په شرک دا د دې صورت خلاصه ده دویمه دا د صورت دعوه ده خلاصه د صورت ته ګورئ په دې کې بیان د زیهار دی په دې کې حکم د زیهار ذکر شوی په دې کې بیان د کفارې دی په ماتولو د زیهار کې په دې کې بیان د تکبیر یعنی د چپوالو د کفرو بیان دی پکې تبکید د کفارو دی په دې صورت کې بیان د علم الهی دی په دې صورت کې بیان منع د نجوا باطل نه امر شوی دی په دې صورت کې په نجوا په بر او په تقوا سره په دې صورت کې بیان د آداب د مجلس دی په دې صورت کې زجر دی لپاره د منافقینو بیان د قبایح د هغو ذکر شوی دی تخویف دی د منافقین دپاره او د کافرانو دپاره د مؤمنانو صفات په دې کې ذکر شوي دي او بشارت دی د هغو لپاره دا د دې صورت خلاصه ده اوس تاسو د اول آیات ته وګورئ په دې به لږ بحث کوو
قد سمع الله پتا قصه اورېدلې الله تعالی قول التي قول هغه زنانه تجادلک چې هغې جګړه کوله باس مباحث جګړه ستا سره فی زوجها په خاوند خپل کې وتشتکي الى الله او هغه زنانه شکایت کو الله ته والله الله تعالی یسمع او اوریتها اورید الله تعالی اوریتها ورکما باس مباحث ستاسو دوانو والله یسمع اوریده باس مباحث ستاسو دوانو ان الله بشک الله تعالی سامع اوریدونکی دی بصیر لیدونکی دی دې آیاتونو ته وګورئ دا خوله بنت ثعلبه وه یا خوله بنت خویلد وه څوک وایي خوله بنت حکیم وه څوک وایي خوله بنت صامت وه څوک وایي جمیله بنت صامت وه بهر مشهور دا چې دا خوله بنت ثعلبه وه د دې خاوس اوس بن صامتو بعض وایي چې سلمه بن صخرو راجح دا ده چې اوس بن صامت یې خاوند واقعه داسې وشوه چې دې خولې بنت ثعلبه یو پیر مونځ کاوه سجدې ته چې لاړه د دې خاوند په هغې باندې اوس بن صامت نظر ولګېد دا زنانه یې را طلب کړه د نزدېکت او د تقرب دپاره دې انکار وکړو اوس بن صامت رضی الله تعالی عنه خو په طبیعت کې مزاج کې سختی وه هغه ورته انت علی که ظهر امي ته په ما باندې داسې لکه شا د مور زما په زمانه جاهلیت کې بیا چې دا خبره چاته وکړه چې هغه ښځه په هغه باندې عمر بره حرامه وه دا خوله راله رسول علیه السلام رسول علیه السلام ورته ویل چې را زه نینم تعالی لا لرم مگر الا قد حرمت ته حرامه شوي هغې ورته ویل چې یا رسول الله ما ته خو طلاق نه دي ویلي او د زمانه جاهلیت هغه طریقې او رسومات خو ختم شوي دي بیا راله رسول علیه السلام ته ورته ویل چې ما ته په دې کې څه آیاتونه نه دي نازل شوي حکم نه دی راغلی الله جل شانه دا آیاتونه راولېږل دا آیاتونه الله تعالی نازل حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی وایي چې دا خوله به چې راله رسول علیه السلام څه به خبرې کولې زه به نږدې ما نه ما به نه اورېدې او عرش رب العرش ذات هغه د دې خبرې واورېدې او دا آیاتونه نازل کړي او په دې کې پاره د زیهار راله چې ښکته را روان دي دا زنانه یو پیره په خپله لار باندې روانه د عمر رضی الله تعالی عنه سور دی هغه روان دی امیر المؤمنین د صحابه ملګري ورسره دا زنانه هغه دی چې ودرېږه ویل تا ته به خلکو مخکې عمر او امیر وایو تسخیر یې راوړ څه وړوکی غوندې عمر بیا به درته خلکو عمر وی اوس درته امیر المؤمنین وی لہذا د الله نه خوف کوه د الله نه یېرېږه نصیحتونه یې ورته وکړه دا چې لږ عمر ورته نو چې لاړ دا زنانه چې لاړه نو خلکو ورته وویل چې دا خو زه بوډۍ و تې ودرولی و د هغې څه ولاړ عمر ورته نو ورته چې دا هغه بوډۍ دی چې الله تعالی فوق العرش د اسمانونو د پاسه د دې خبره اورېدل ده او آیاتونه نازل کړي الذین هغه خلق یظاهرون منکم چې زهار وکړي هغو منکم ستاسو نه من نسائهم د زنانو خپلو څخه ما هن نه دي هغو امهاتهم میندې د دیو ان امهاتهم نه دي میندې د هغو الا اللائي مګر هغه دي ولدنهم چې پیدا کړي دي میندو دیو لره وانهم بشک دیو لیقولون خامخا وایي دیو منکرا بد د وینانا وزورا او د دروغو خبره کړله وان الله بشک الله تعالی لعفو خامخا عفو کوونکی دی غفور بخونکی دی زهار څه ته وایي من کومې ووایه
چې زهار د ذمي او د حربي نه صحیح کېږي. زهار به د مسلمان نه صحیح کېږي د مسلمان زنانه سره. زهار دې ته وایي چې یو سړی راولي کې د خپلې منکوهۍ د خپلې زنانه یا د هغې د اندام چې د هغې نه تعبیر په کل سره کېدی شي لکه سر، یا د هغې نه تعبیر په یو جز شایسته کېدی شي، د هغې تشبیه ورکړي په قریب سره هغه قریب چې د هغه په دې باندې د عمر بر حرامي، یا د هغه قریب رشته دار چې عمر بر په دې باندې حرامي د هغې د یو عضو سره تشبیه ورکړي چې هغې ته نظر حرام. دا او دا تشبیه چې ورکړي دا به د کرامت دپاره نه وي، د عزت دپاره نه وي، دپاره د حرمت د ده به اراده دا چې حرام ومه. دې ته زهار والذین خلقوا یظهرون من نسائهم چې زهار کوي هغو من نسائهم د ځان او خپل څخه ثم پس یعودون بیا راګرځي هغو لما هغه خبرې ته قالو چې ویلې وه هغو په تحریر رقبة آزادول رقبې دي من قبل مخکې ان یتماسا مخکې د مسه کولو د هغو یو بل لره، مخکې د نزدېکت د هغو یو بل ته. ذالکم دا توعظون به واعظ کولی شي تاسو ته په دې باندې والله الله تعالی په هغه تاسو عمل کوئ خبیر خبردار دی. آیات ته وګورئ. د زهار کفاره تحریر رقبتین ده، دا ښکته کفاره را روانه ده. اوس اختلاف شوی په وجوب د سبب د دې چې دا کفاره به ولې ورکړې، د دې کفارې سبب سره علما ذکر کوي چې دا کفاره سبب دوه شیونه دي، یو زهار دی، یو د زهار ماتول دي. ولې که ته یوازې زهار کې سبب وې نو زهار خو ګناه ده، کبیره ده، دا خو صلاحیت نه لري سبب د پاره د کفارې، ځکه چې کفاره خو عبادت دی. نو یو شی چې ګناه کبیره وي هغه سبب د پاره د عبادت نشي کېدی. نو د دې وجې نه علما راولګېد او ویل چې د دې کفارې سبب دوه شیونه دي، یو زهار دی، یو زهار ماتول دي. چې زهار کله ته ماتې نو دا د نیکۍ کار دی، ځکه چې په دې کې ته عمل کې په امساک بالمعروف باندې دا ښځه په نیکه طریقه ساتې، نو امساک بالمعروف خو افضل دی د هغه کار کېږي. نو په زهار کې څه شی نو دا اوس وګورئ په زهار کې څه شی راغله. یو په زهار کې دا راغی چې دا په مابین د ګناه کې ګناه شو، زهار خو ګناه دی. بل په عود یې چې کې نو لحاظه په دې عود کې دا نیکي راله، نو دا زهار متردد شو، دایر شو په مابین د هغه کار چې ممنوع دی او هغه کار چې هغه مباح دی. او مباح کار چې هغه ماتول د دغه دی د زهار. او دارنګې کفارت هم دی، کفاره من جمله عبادت دی، کفاره په مابین د عبادت او د عقوبت کې دی. من جمله عبادت دی کفاره حکم پې شوی دی، من جمله عقوبت دی چې ګناه دې کړله د هغې، نو کفاره دایر شو په مابین د عقوبت کې او په مابین د څه شي کې، په مابین د عقوبت کې او په مابین د عبادت کې. نو کفاره دایر شوه په مابین د حذر او په مابین د اباحت کې، او زهار او عود په دې کې دام دایر دی په مابین د حذر او د اباحت کې. نو ځکه د زهار د پاره د کفارې د پاره سبب زهار او دارنګې عود دواړه شو. دې بل څخه جملې ته وګورئ، ثم یعودون بیا راګرځي دا لما قالو هغه خبره چې کړله دی خو مخکې زهار کړی نو بیا زهار ته راګرځي، بیا زهار کوي، دا معنی یې نه ده. ثم یعودون بیا راګرځي لنقض ما قالو ماتول د هغه خبره چې دوی مخکې کړې وه هغه ماتوي. یا ثم یا یعودون راګرځي لما عما قالو مخکې چې دوی کومه خبره کړله د هغو نه راګرځي. یا ثم یعودون بیا دوی راګرځي قصد په جماع باندې هغه خبره چې کړله، کومه خبره چې مخکې کړله نو هغې ته اوس
قص په جما ته راګرځي هغه زنه ته قص او عزم د جما کوي او زهار ماته دې ټول دغه یو مطلب دی یا ثم يعودون دیو نه دیمي په هغه خبره چې دیو کړله فمن لم یجد پس هغه چا چې نه موندو تحریر رقبه نه مونده او دا رقبه عبدا که مؤمنه یو که غیر مؤمنه په قتل که ورسه رقبه مؤمنه راغلی هلته تغلیظ دی تشدید دی که مؤمنه ده که غیر مؤمنه رقبه مطلقه راغلی به مطلق باندې مقابل کوم فمن لم یجد پس هغه چا چې نه موندو ازادول د غلام پس یا مرشارین نو روزه باندې شي دوه میاشتې پرله پسې من قبل مخکې یتماسا مخکې د مسه کولو د یو بل نه مخکې د جما کولو د دغه دوه نه فمن لم یستطع هغه چا چې طاقت نه لري د روزې دوه میاشتو پرله پسې نیول په اطعام ستین نو طعام ورکړي شپېتو مساکینو ته ذالک دا دی وجنه لتؤمنوا بالله د دې لپاره چې ایمان راوړي هغو ځکه لتؤمنوا بالله چې تاسو ایمان راوړئ په الله باندې او رسول او په رسول الله دا وتلک دغه حدود الله حدونه د الله دي او د پاره د کافرانو عذاب د مهی علیم درناک فمن لم اطعام د شپېتو مساکینو کې په دې کې دا نه دي ویلي من قبل ان یتماسا قید په دې کې نشته نو مخکې ایتماسا قید په دې کې نشته د دې وجې نه علما ذکر کوي چې طعام که شپېتو مساکین له طعام ورکوي او د دې په منځ کې جما کوي نو امې کولی شي من قبل ان یتماسا خو پکې نشته دا خو نشته د شپېتو مساکین به طعام ورکوي د جما کولو د مسه کولو د یو نه مخکې مسه کولو له مخکې قید خو پکې نشته ان الذين بشك يحادون الله ورسوله يحادون چې مخالفت کوي هغه د الله او د رسول الله تعالی کو بیتون نذكر کړل شي دي ذل کړل شي هغه لکه څنګه ذل کړل شي هغه خلق من قبل هم جمع کړي وقد انزلنا بداخل سمنگ نازل کړی دي آیات بینات آیات واضحه ولل کافرین د بعد کافرانو عذاب د مهین د ذلت په مخکینی آیاتونو کې مؤمنان ذکر شو چې واقفین دي پنځ د حدود د الله اوس مجادلین ذکر کوي چې مخالفین دي د حدودو د الله یوم باغبانی یبعثهم الله جرا پابس هغه لره تعالی جميعا ټول په یو نبئهم نو الله به خبر ورکړي هغه لره بما باغبندي عملو چې عمل کړو اصفاه الله محفوظ کړه دی هغه عمل لره الله تعالی ونسوه او ير کړه هغه دی عمل لره والله تعالی علی کل شیء بار شي باندې شهید گواه دی الله په هر شي باندې گواه دی د سندره چې د الله نه شي جوړه پټه دا الله نه څه پټ نشته یا علم ترى تانري كتلي ان الله بشغله ترى بجني هغه سره چې بس باندې کړي هغه چې بس مې کړي ما يكون من نجوا نګي کې د مشورې د دریونه مگر الله تعالی رابعهم سلورم دا غوره ولا خمسه دینونه پنځه مگر الله شپږم دی ولا ادنى من ذلك نه کم د دینه ولا اکثر او نه زیات الا مگر الله تعالی ما هم سره دا غوسره دی اينما كانوا چرته چی وغو ثم ينبئهم الله بخبر ورکړي او در باغ باندې هغه عمل کړو بما باندې عملو چې عمل کړو هغه الله بخبر ورکړي په دقت ان الله بشک الله تعالی بكل شيء بارش باندې علیم ده آیات ته ګورئ په مخکینی آیات کې ذکر شو د الله جل شانو قدرت ذکر شو چې والله على كل شيء شهید اوس په دې کې استشهاد ده په شمول د شهادت د الله چې بار شي باندې الله حاضر دی شهید دی مشوره چې دی وکړي الله ورسي په مشوره کې د عدد ذکر کړل چې درې ذکر کړلی پنځه ولې ځکه چې مشوره به دی وکوله د کاپنو یا به درې کسانو یا به پنځه ودسي نو ځکه د دیو د هغه مشوره به دغه عادت کوله د کافرانو د منافقینو ځکه الله تعالی دغه عادت ذکر کړلی او بل چې مشوره کې خو به خامخا طاق عادتي
ځکه که دوه تنه مشوره کوي خو یو به یو طرف ته شي بل به بل طرف ته شي بیا به څه باندې عمل کوي په مشوره کې به عادت تاکي چې درې کسان شي دوه به یو طرف ته شي یو به بل شي نو په دې کې به د ادو خبر باندې به عمل کولی شي ځکه چې د هغو رای ډېره شوه الم ترى تانو کتلی اے نبی الذین اغلقوا دا نهو چې من کړه شي ان نجوا مشورینا ثم يعودون بیا راګرځي ما هغو لما کارتا نهو عنه چې من کړه شي دا اغین ويتناجون مشورې کوي بالاسم بګون اثر والعدوان او په ظلم سره ومعصیت الرسول او په نافرمانی د رسول سره واذا جاءوك او په هغه وخت چې هغه راشي تا ته حیوک سلام کوي هغه تا ته په ما باندې لم یحیک به الله چې سلام نه دی کړی په تا ته په هغې باندې الله ويقولون ويغو بنفسنا فلكي لولا يعذبون الله ولا عذاب نراكي من الله بما بغبن نقول جمع حسبهم جهنم كافر دا غرفر جهنم يصلونها ننا وجب دي جهنم دبا بئس المصير ناكار زيد اگر زيد لو دي جهنم آياتنا تقوري دي آيات تقوري دا آیات په یهودو او په منافقینو کې نازل شوی الله تعالی یهود او منافقین د مشورو نه منع کړي او دیو نه منع کېږي بیا هم دیو مشورو ته راګرځي نو دی یهودو او منافقینو به مشورې په څه کولې دا یهود او منافقینو به چې مؤمن ول د روان به دیو به راغونډ شو مشورې به کولې او په دې مشورو کې به دیو دا ویل مشورې وکړه دا به ویل چې یاره بس منګه دا شونډې به والې دا ورځې به د منافقانو یو بل ته والې دا اشارې به یو بل ته کولې نو لهذا دیو به یو بل ته ورځې والې اشارې به کولې یو بل ته مؤمن به په هغه باندې غمجن کېده خپه کېده به الله دا آیاتونه نازل کړه چې دیو د مشورو نه منې کړي الله بیا هم دیو مشورې کوي او د دیو مشورې خو په ګناه او په عدوان او په معصیت د رسول یهود به چې رسول علیه السلام ته چې السلام علیک سام مرګ ته وایي یو چېر یو یهودي رسول علیه السلام ته دا ویل راغی نو رسول علیه السلام ورته وچې علیک حتی عایشه صدیقه رضی الله عنها واورېد نو هغه ورته ویل چې وعلیک السلام واللعنة نبی علیه السلام حضرت عایشه ته ویل چې ان الله بشک الله تعالی نه خوښي فاحش او نه متفاحش لهذا سخته خبره وکړه یا ایها الذین آمنوا ایمن ولو اذا تناجیتم کله چې تاسو مشورې کوئ نو تاسو مشورې مه کوئ بالاسم په ګناه والعدوان او په ظلم سره ومعصیت الرسول او په نافرماني د رسول سره په دې مشورې مه کوئ وتناجوا تاسو مشورې کوئ بالبر په نیکۍ سره وتقوا او په تقوا سره واتقوا الله ویرېږئ تاسو د الله نه الذي هغه الله الیه خادې ته تحشرون تاسو راجمع کېدلی شئ دلته بر او تقوا ذکر کړل په سورۃ النساء کې څه ویلي لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس الته دا دوی ذکر کړل ځکه چې الته په سورۃ النساء کې رد په نجوا د منافقانو او منافقینو چې مشورې کولې نو په بخل څه به کولې مشورې به چې کولې د نیکۍ په منې کولو به کولې مشورې به په فساد کې کولې نو الله جل شانو هلته په هغو باندې رد وکړو دغه درې امور یې ورته ذکر او دلته خو خطاب مؤمنانو ته چې یا ایها الذین آمنو نو دلته ځکه دغه مشورې ورته ذکر نه کړې خو تناوجوا بالبر والتقوا ورته ذکر کړه انما النجوا بېشکه مشوره من الشیطان نجوا جرګه کول د شیطان نه ده لیحزن الذین دې لپاره چې غمجن کې هغه کسان آمنو چې ایمان راوړل ولیس بضارهم او نه لري ضرر رسونکي شیئات چې شي الا مگر به اذن د الله سره او خاص په الله توکل وکړي المؤمنون مؤمنان انما النجوا دا مشورې او جرګې کول
دا شیطان دی کومې جرګې فاسد جرګې دا له طرفه د شیطان دی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اذا قیل لکم کله چې ویل تاسو تفسحوا پراخي کوئ بالمجالس مجالسو کې فافسحوا پس پراخي کوئ یفسح الله لکم پراخي به وکړي الله تعالی تاسو سره و اذا قیل کله چې ویل شو انشزوا پاسئ پنشزوا ځئ يرفع الله پورته کوي الله تعالی کسان آمنو چې ایمان راوړل منکم تاسو نه والذین هغه خلک چې اوتوا العلم چې ورکړل شوی هغو درجات هغه جوړ شو د علم اوچته درجات درجه والله الله تعالی باندې تاسو عمل کوي خبير خبردار دی تپسو چې پراخي وکړو مجلس کې ناست یو سړی راغی چې تپسو لګه پراخي وکړي نو هغه لپاره پراخي وکړه او که درته وویل شو چې پاسه ځه نو لهذا ځه دا سره عیب خبره خو دره څه خلک رالو د اهل بدر نه په دې کې ثابت بن قیس نو مخامخ د نبی علیه السلام ودرېد او هغه چې تپسو هغه د خلکو پراخي نه کوله ناست دا په نبی علیه السلام باندې ګران شو نو ویل هغه چاته چې چاپېره د هغه نه ناست د غیر د اهل بدر نو ورته چې قم پاسه ته یا فلان قم یا فلان قم یا فلان څومره کسان چې هغه اهل بدر راغلي و د هغو په مقدار باندې کسان پاسول چې هغه پاسول نو منافقین چې دا خو ښه کار ونه شو هغه راغلي خبرې اورېده د رسول خبرې اورېده او د رسول پاسول او نورې کېنه الله دا آیات نازل او د آیات مطلب دا چې دا کسان چې نبی کم پاسولي و کېدی شي د خبرې د اورېدلو اهل نه کېدی شي چې هغه کې دا منافقین او بل دا چې د هغو فضیلت نه و لکه په دې ځای کې نه کې الله ذکر کوي فضیلت یې ذکر کړلی چې والذین اوتوا العلم درجات د هغو لپاره فضیلت دی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولرئ اذا ناجیتم الرسول کله چې تاسو مشوره کوئ الرسول د رسول سره جرګه کوئ د رسول سره فقدموا تاسو وړاندې کوئ بین یدی په مخکې د نجوې خپلې په مخکې د مشورې خپل کې صدقه ذلک دا خیر لکم غوره د ستاسو لپاره واقرب ډېر د پاکۍ خبر ده فان لم تجدوا که چېرته که تاسو نه مومئ صدقه نو بېشکه الله تعالی غفور عفو کوونکی دی رحیم مهربانه دی آیات په دې کې نازل شو چې ای مؤمنانو که تاسو مشوره کوئ مناجات کوئ د رسول سره اذا ناجیتم الرسول آیات په دې کې نازل شو چې منافقان به راتله رسول علیه السلام بیا ځان لکاو چې ستاسو لږه خبره کوم مؤمنان به ولاړ او منافقینو به دا ورځې والې د الله سپې خوځول مؤمنانو ته به اشارې کولې د هغو به دا خیال شو چېرې دا زمونږ متعلق رسول علیه السلام ته څه وایي لہذا مؤمنان به په هغه باندې غمجن کېده الله دا حکم راولېږه چې تاسو د رسول سره مشوره کوئ نو تاسو د مشورې مخکې به جرګه کوئ صدقه ورکوئ او منافق ته خو صدقه ورکول د هغه روح ختل دي لہذا هغه چاته صدقه ورکوي صدقه خو د هغه روح ده چې وخوري نو هغه دې ته تیار ده چې روح د هغه وخیږي علی رضی الله تعالی عنہ دا آیات ده چې په دې باندې ما عمل کړلی زمان علاوه بل چا عمل نه لري ځکه چې بیا خو منسوخ شو اوس ناسخ راغی چې ما د رسول علیه السلام سره مشوره کوله نو خاتم انګوټه مې راواغېسته هغه مې صدقه کړه د رسول علیه السلام سره مې جرګه وکړه بیا وروسته دا آیات منسوخ شو نو د علی رضی الله عنه بغیر چا عمل ونه کړ اشفقتم تاسو یېرېږئ ان تقدموا چې تاسو وړاندې کوئ مخکې د مشورې ستاسو نه صدقه په هېڅ په هغه کې لم تفعلوا چې تاسو دغه کار نشو کولی وتاب الله علیکم او متوجه دی الله پر رحمت سره به تاسو باندې فاقیموا الصلاة نو ادا کوئ منځ ورکوئ زکات او اطاعت کوئ د الله او د رسول الله والله الله تعالی خبیر خبردار دی باندې باندې تعملون چې تاسو عمل کوئ علم ترى تانر کتلی اے نبی اے مخاطب منافقان تا تولوا چې دوستي کوي هغو قوم د قوم څخه غضب الله علیهم چې غضب نازل کړلی الله تعالی په هغو باندې ما هم نه دي دا منافقان منکم ستاسو نه نه راغونه دي ویحلفون علی الکذب قسمونه خوري هغو په دروغ باندې وهم هغو یعلمون پېژني هغو چې دروغ دي الی الذین مراد منافقان دي قوما چې غضب پې لګلی د یهود
اعد الله لهم تیار کړی د الله تعالی د هغو لپاره عذابا شدیدا عذاب سخت انهم بېشک هغو ساء ناکاره دی هغه څه چې و هغو یعملون عمل کړی و هغو اتخذوا نیولی و هغو ایمانهم قسمونه خپل جنة ډال فصدوا عن سبیل الله نو منې کړي و هغو د لارې د الله تعالی نه په لهم د هغو لپاره عذاب دی علیم درناک رسول علیه السلام ناستو په سوري د حجره کې د حجرې خپلې کمرو سوري ته ناست د رسول علیه السلام ساز د مسلمانان هم راست نو رسول علیه السلام وفرمیل چې بېشکه اوس به تاسو ته راځي یو انسان ګوري به تاسو ته په سترګو د شیطان سترګې دواړه سترګې به شیطان چې کله دغه سړی راغی تاسو به ورڅه خبرې نه کوئ لږ ټیم چې وشو نو یو سړی ازرق چې شنې سترګې وي هغه راغی او دا سړی عبدالله بن نبتلو او دا یهودي و نو رسول علیه السلام هغه ته وویله علامه ته ولې ما ته کنځلې کوې ما ته ستا ملګري ما ته ولې کنځلې کوې نو هغه ویل چې ما له پرېږده ای نبي چې زه تا ته راتله وکړم په هغو باندې هغوی ټول ملګري راوستو هغو قسمونه وخوړه چې موږ تا ته کنځل نه دي کړي الله دا آیات نازل کړ لن تغني هرگز نه دبقې د هغو نه مالونه د هغو ولا اولادهم نه اولاد هغو من الله د الله نه شیئا چې شی اولئک دغه خلک اصحاب النار خاوندان د اور دي هم هغو فیها په دې اور کې به خالدون همیشه یي دغه خاوندان د اور دي او دغه خلک به په دې اور کې په دې جهنم کې همیشه یي دا مطلب دی د آیات یوم باندې یبعثهم الله چې راپاوسي هغو لره الله تعالی جمیعا ټول په ورځ د قیامت به الله راپاڅي فیحلفون له نو دوی به قسمونه خوري تا ته لکه څرنګې کما دوی به قسمونه خوري الله ته لکه څرنګې دوی قسمونه خوري خوړل تاسو ته ویحسبون او ګمان وکړي چې بېشک هغو علی شیء په شي باندې دي الا خبردار انهم بېشک دا منافقان هم الکاذبون دروغ ویونکي دي استحوذ علیهم الشیطان غالب شو باغو باندې شیطان فانساهم نو ير کړو شیطان دا ونه ذکر د الله اولئک دغه خلق حزب الشیطان جماعت د شیطان دی الا خبردار بشک جماعت د شیطان هم الخاسرون او الخاسرون زیانکاران دي ان الذين بشک خلق یحادون الله چې مخالفت کوي هغه د الله او د رسول الله اولئک دغه خلق فی الازلین په ازلینو کې دي كتب الله لیکلی دی الله تعالی لاغلبن چې خامخا غالب بیم زه ورسولي او رسولان زما بېشک الله تعالی قوي دی عزیز غالبه دی لا تجدو قوما تنمم یو قوم یؤمنون بالله چې ایمان راوړي هغو په الله باندې والیوم الاخر پورې د آخرت باندې یوادون چې محبت کوي هغو منها د هغه چا څخه د الله چې مخالفت یې کړلی د الله او د رسول الله ولو کانو اگر که و هغو اباء پلرون د هغو او ابناهم یا زامن د هغو او اخوانهم یارونه د هغو او عشیرتهم یا خاندان د هغو اولئک دغه خلق لیکلی دی الله تعالی بڼون د هغو کې الایمان ایمان و ایدهم او تایید کړلی الله تعالی د هغو بروح منه په روح باندې په رحمت باندې د طرف خپل نه ويدخلهم الله تعالی داخل هغو لره جنتونو ته چې به یې بلاندې د هغې نه ولې خالدین پې همیشه به جنتونو کې رضی الله عنهم راضي دی الله تعالی د هغو نه ورضو عنه او هغو هم راضي دي د الله نه اولئک دغه خلق حزب الله جماعت د الله دی الا خبردار ان حزب الله بېشکه جماعت د الله هم هغو المفلحون پلا بری موندونکي دي لا تجدو ته ونه مومي یو قوم په دې آیاتونو کې د مؤمنانو مدح ده چې هغو د الله او د الله د رسول چې څوک مخالفه لري د هغو سره محبت نه کوي
اگر که پلرونه دي زامن دي ورونه دي خاندانونه دي خو چې د الله او د الله د رسول مخالفونو د هغه صدا محبت نه کوي. دا د آیات مطلب دی. اوس تاسو آیات مطلب ته عبدالله ابن ابی دا هغه زوی و. عبدالله د هغه نوم عبدالله هغه په یوه موقع کې راغی او رسول علیه الصلاة والسلام ته وایي چې یا رسول الله ته غواړې نو زه به درې خپل پلار سر ووهم. که ته وایې نو زه به درې خپل پلار سر دا ووهم. دغه داسې خلک دی. لہذا دغه خلک مؤمنان دي چې هغو په غزوه بني مصطلق کې عبدالله ابن ابی ویلي لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها العزل. خامخا که موږ مدینې ته لاړو نو دا عزتمن خلک به راولېږي د دې نه به هغه ازل ذلیله وباسي. عزتمن به راولېږي څوک به وباسي هغه ذلیله. خپل ځان ته عزتمند وایو. عبدالله ابن ابی عبدالله دا خبره وکړه. عبدالله ابن ابی د هغه زوی پسې توره ویستا په لار کې ونیو چې تر څو پورې دې دا نه ویلي چې رسول عزتمند دی مدینې ته نه پرېږدم. دا ایمان دی. ایمان دا دی. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی پلار ابو قحافه نبی علیه السلام دا کنځلې کړې وې. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی په دې مخ باندې وه د خپل پلار د هغه پروا یې ونه کړه. دا مطلب دی. ابو عبیده بن جراح رضی الله صحابي دی. په ورځ د احد کې د ابو عبیده له د کافرانو د طرف نه پلار جراح راغی او دا په د خپل پلار باندې ګزار وکړو هغه قتل کا. دا کافر دی. په ورځ د بدر باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خپل زوی عبدالله چې د کافرانو د طرف نه راغلی و هغه یې راطلب کړه مقابلې ته چې میدان ته راوځه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلو متعنا بنفسک یا ابابکر. ای ابوبکر ته په خپل نفس باندې موږ د پیدا ورسوه میدان ته مو وځه. دا صحابه دا خلک دی ایمان والا چې هغو د خپل فلار زوی او درونو پروا نه لګوي چې کله به هغو کافرانو الله د صحابو په حق څه وایي رضی الله عنهم الله د دیو نه راضي دی ورضوا عنهم دیو د الله نه راضي دي. صحابو څه موږ دا لفظ باندې بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. سورت حشر دے دیتا سورت بنو نذیرم وی. د دې مناسبت د اولنی سورت سره داره چې په اولنی سورت کې سورت مجادله کې الله ویل كتب الله لاغلبن انا ورسولي. د هغه بیان په دې ځای کې شوی دی چې الله خامخا لیکلی دی الله تعالی چې خامخا زه به غالب یم او رسول یم زما رسولان هغه به غالب. د هغې بیان په دې صورت کې راغلی. هغه څنګه چې الله تعالی په دغه یهودو چې ماڼۍ وې په هغو باندې مؤمنان او رسول غالب شو فاتاهم الله من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبهم الرعب. دا په صورت مجادله کې هغه خلق الله ان الذين يحادون الله ورسوله دغه ذکر شو. هغه خلق ذکر شو چې د الله او د الله د رسول مخالفت یې کاو. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. دا ولا لپاره سزا ذکر شو. په دې صورت کې هغه عداوت د الله او د رسول سره
د یهودو او د منافقانو ذکر شوی دی ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب په سورت مجادله کې ذکر د حال د منافقانو د یهودو چې د یو بل سره دوستي کوله په دې صورت کې بیان د هغه عذاب هغه حالت دی چې په یهودو باندې کوم عذاب راغی او هغه منافقینو چې ورته دوستي کوله دغه دوستي ورته هېڅ پیدا ونه رسوله دعوې د صورت د وګورئ دعوه د صورت تخویب دی د هغه چا چې مخالفت د الله او د رسول کوي د هغو لپاره تخویب دی په مثال د بنو نذیر سره او ذکر د توحید دی خلاصه د صورت خلاصه د صورت بیان د عقوبت د یهودو لپاره کې نفع نظر رسولی د دوستی د منافقانو بعضی احکام د پی ذکر شوی دي صفات د الله ذکر شوی دي د کافرانو د افعال نه نفرت هغه په دې صورت کې ذکر شوی دا دې صورت خلاصه ده دا صورت په یوه واقعه کې ذکر شوی دی نازل شوی دی لهذا دا واقعه به ووایو واقعه دا وه چې کعب بن اشرف څلوېښت کسان دا د بنو نذیرو مشر دا یې واخیسته مکې ته لاړه او د مکې خلک او نور یهودیانو مشران ورسو د مکې خلک متفق کړو چې په نبي به حمله کوو غطفان او اسد دا قبیلې متفق کړې او په دې سلسله کې بیا غزوه خندق راغله غزوه خندق راغی په دغه دوران کې رسول علیه السلام په دې کعب بن اشرف پسې محمد بن سلمه او د هغه څه ملګری ابو نایله ور ولېږل چې دا قتل کړي لہذا هغو د شپې راویستو په بخاري کې واقع ذکر کړله هغه یې قتل کړ دې یهودو نه رسول علیه السلام په یوه موقع کې د یو مسلمان په دیت په باره کې تلی و د دې نه مطالبه کړې وه دې یهودو رسول علیه السلام د یو دیوال لاندې کېنه او د پاسې بې غټ کمر راړته او رسول علیه السلام یې شهید کا هغې باندې منګه واقع کړل دې یهودو دا کارونه کړي رسول علیه السلام اعلان وکړ چې یاره دې یهودو ته جواب ورولېږو چې تاسو وځئ لس ورځې ټیم یې وله ورکړه دته عبدالله ابن ابی ابن سلول او ملګرو ویل چې زموږ څخه کسان راسلي که تاسو وتلې موږ به هم درسه وځو رسول علیه السلام چې کله موده تیره شوه نو لہذا رسول علیه السلام په دیو پسې ورغی دا یې محاصره کړه 6 ورځې یا 21 ورځې او دا په مدینه منورې ته نږدې یو کلی و زهره یې ورته وایه په هغې کې اوسېده هلته اوسېده لہذا دیو بیا هغه رسول علیه السلام خبره ومنو ده او دیو روان شو شام ته تله صحابه کرام چې کله به دوی باندې والله حمله به کوله دوی ونې پرې کړې را روانې دي کجورې دیو محاصرین ویل چې یاره موږ ځو هجرت شام ته لاړو اریحا ته ازرعات ته دیو ته دیو لاړه البته 2 کوره د دیو نه چې یو آل سلام بن ابي حقیق دویم کنانه بن ربی او آل حجی ابن اخطب دا خیبر ته لاړه
نبی علیہ السلام د دیو مالونه راواغیستو اسلحه راواغیستې نو په دیو باندې 50 زغرې وې 50 د سر خودونه 340 تورې وې او دا غزوه په 4م کال هجرت په میاشت د ربیع الاول کې شوې وه دا واقعه دلته ذکر کیږي وش اخوا په دې واقعه کې کومه خبر راتله ان شاء الله په هغې باندې به بحث کوو سبح لله تسبیح بیان کړله الله لره هغه څه تسبیح بیانې الله لره هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکې دي او الله تعالی غالبه دی الحکیم حکمت والا دی هو الذي الله تعالی هغه ذات دی اخرج الذین چې راایستلي الله تعالی هغه کسان کفرو چې کفر کړو من اهل الکتاب له اهل کتابونه دا بنو نذیرو من دیارهم د کورونو د دیونه راایستلي ول اول الحشر د پاره د اول پیر شړلو حشر ماشاءالله اول پیر شړل سو چې اول پیر وشل شام ته او دا اول پیرو دیو ته مخکې څه به جلاوطین ورسېدل یهود ته او آخر شړل سو چې عمر دا شړلیو د خیبر نه شام ته یا آخر حشر د دیو حشر د دیو د راجمع کول د دیو پر د قیامت یا لأول الحشر د پاره د اول راجمع کېدلو چې د دیو د پاره په اول پیر صحابه راجمع شو مؤمنان د دیو د په اول پیر باندې راجمع شو او دیو مؤمنانو په خلاف کې راجمع شو دا معنی د دې نه مخکې ورته نبي اعظم د یهودو څخه قتال نه دی کړی اوس دا شړل د کافر دا منسوخ دی بلکې د کافر څه به یا قتل کې یا به قیدي کې یا به جزیه مقرره کوي دا ما ظننتم ګمان نه وکړی تاسو ان یخرجوا چې وځي هغو وظنوا ګمان کړی هغو انهم بېشک هغو مانعتهم منع کوونکي د هغو لره مانع د هغو من الله د الله نه نو راغلی هغو ته الله تعالی د هغه مقام نه لم یحتسبوا چې ګمان نه وکړی هغو دا هغه دی وخسف والله تعالی دلیو بړون د هغو کې الرعب رعب یخربون بیوتهم چې ورانه ول هغو کورونه خپل بأیدیهم په لاسونه خپل وایدي المؤمنین او په لاسونه د مؤمنانو باندې فاعتبروا تاسو عبرت واخلئ یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقلونو او د دې نه ما تاسو ته ویلې چې د دې نه قیاس ثابتېږي عبرت اخیستل لهذا د دې نه اثبات د قیاس کېږي او ولولا ان كتب الله عليهم كجرت نویل کله الله تعالی په دې باندې الجلاوتنی لعذبهم نو خامخا الله به عذاب ورکړي هغوی په دنیا کې ولومو د هغو لپاره په آخرت کې عذاب النار عذاب د اور دی الله په دې جلاوتین لیکلی وه ذلک دا دی چې بأنهم بېشکه هغو شاقوا الله مخالفت کړی د الله او د رسول الله تعالی او هغه څوک چې مخالفت کوي د الله نو بېشکه الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی اوس ګورئ ما قطعتم هغه چې پرې کړی وی تاسو من لیدین د کجورونه او ترکتموه یا تاسو پرېښې وې دلته قایمة ولاړې علی اصولها په تنو د دیو باندې په باذن الله دا په اذن د الله سره دي دا په اذن د الله سره وليخزي الفاسقین او د دې لپاره چې ذلیل کړي الله تعالی الفاسقین فاسقان الله فاسقین ذلیل کړي او دا صحابه چې ورغله دغه کلي ته هغو ته اور ولګاو او کجورو ته ویسي پرې کړې حسان بن ثابت په دې کې اشعار ویل وهانا على صرات بني لولو حريق بالبويرة مستطيرو آسان دي الوس په مشران د بني لولو باندې سیزل په بویره مقام کې مستطیر چې اورم الته ولګېد او اور خور شو په بویره کې ابو سفیان د دې جواب ورکوي ادام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير چې الله تعالی دی دغه همیشه دغه طریقې له الله تعالی دوام ورکي
او سیزرادی کی کیږي غیر چاپیره ستاسو نه بلیږي اور ستاسو نه غیر چاپیره بلیږي ابو سفیان مطلب داو چې دا اور خو چې ته بلې خو په مدینه ته غیر چاپیره بلیږي ما ځه په مکه کې ما ته دې څه تکلیف دی دا اشعار مطلب داو وما افعل الله غشر على ولد الله تعالی على رسول پر رسول فلوادي منهم دديونا کما درکړل فما اوجبتم عليه نو تاسو نو شړلی او نو غلولې باندې من خیل اسونه ولا رکاب نو خان ولكن الله لكن تعالی يسلط مسات رسولان خپل هغه چا باندې اشاء چې خوښ دی الله تعالی والله تعالی على كل شيء بار شي باندې قادر دی ما افعل الله هغه چې راړه ولې الله تعالی على رسول پر رسول په باندې اهل قران نو په لله الله لره دی او رسول لره دی او خوند د خراب لره دی ولیت ایتام لره دی والمساکین مسکین لره او ابن السبیل او مسافر لره کای لا یکون د دې لپاره چې نشي هغه دولتن مال اغوخته په ما بین د اغنیاو کې منکم استاسنا وما اتاکم الرسول په هغه څه باندې چې راغلی تاسو ته رسول فخذوه نو تاسو ونیسئ هغې لره او د هغه مسله چې تاسو منې کړي دي هغه سره چې منې کړي د رسول تاسو دې نه منې شئ واتقوا الله ویرېږئ د الله نه بېشک الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی آیاتونو ته ګورئ په دې ځای نه کې په نصوصو کې اختلاف دی دا اختلاف به دپه اختلاف داره چې هغه چې راړول رد کړل الله تعالی پر رسول خپل باندې د مال نه نو دغه آیات مطلب دا شو چې دغه مال د رسول دی تاسو له پکې څه شته نه وروسته بیا ذکر کوي هغه چې الله تعالی درکړل رسول ته د اهل قراونه نو الله او رسول ذل قربا دیو تره الته به رسول ذل قربا یتیمان مساکین او ابن السبیل دام ذکر کړل بل آیات به ذکر شوی واعلموا ان ما غنمتم من شيء چې مال غنیمت نه راته نو په ان لله خمس پته اخلي تا خو په نصوصو کې تضاد دی بعض علما ذکر کوي چې دا آیات ما افعل الله دا رسولی ما افعل دا منسوخ دی په سورت انفال په هغه سورت انفال په آیات چې واعلموا ان ما غنمتم دی نو خمس بر دینه اخلی الله او رسول ولذ القربا دا او یتیم دغل به ورکی او باقی مال با په غانمینو باندې تقسیمې دا منسوخ دی دا نه چې مال له اهل کلو نه واغستونه هغه راغله به ذل قربا او یتیمان او مساکین او ابن السبیل باندې تقسیموه بلکې نه د دیو باندې هغه خمس به ورکه نور به غانمینو تقسیمې دا منسوخ شو دا مطلب بعض علما ذکر کوي چې دا حکم ما افعل الله علی رسول دا حکم د پیره پیجره کافرانو نه سمال راشي نو هغه به رسول د خپل ځان دپاره اخیسته او چې سم به زیاتي و هغه به د مصلحت کې ورکاو د مسلمانانو په مصلحت کې به خرج کاو بعض ذکر کوي چې اوس دې ته وګورئ چې ما افعل الله علی رسوله د دې نه مراد پی دی پی دا چې بغیر د جنګه څه کافر نه چې شی واخیستی شي نو چې بغیر د جنګه به د کافر نه چې شی واخیستو نو هغه به د الله او د الله د رسولو دې ته وګورئ ایتونه دا وما افعل الله علی رسوله هغه چې راړول دی الله په رسول باندې اهل قرآن د اهل قرآن چې راغلی که بار نه بسه جزیه راله څه خراج به راغی نو هغه جزیه او خراج هغه به پر ذل قربا یتیمانو مساکینو په دیو باندې تقسیمېده دا خراج به راله جزیه به راله د رسول پر رسول او الله یې پکې لپاره د عظمت د رسول ذکر کړلی او هر چې مال غنیمت دی نو هغه مال غنیمت نه هغه فاعلموا انما غنمتم هغې حکم هلته تېر شوی دی چې د مال غنیمت نه به خمس راخلئ هغه خمس باندې به د مال غنیمت څه کوئ هغه خمس به الله او رسول ذل قربا والیتام اوله ورکوئ او باقي به غانمینو تقسیموئ دا
دا مطلب دی دا بعض علما ذکر کوي چې وما افعل الله علی رسول دا د بنو نذیر دا مال خالصه دا د پاره د الله دی د رسول دی نور مالونه کې نه دي دا مطلب دی للفقراء په مال غنیمت او صدقات او نفقات للفقراء لپاره د فقراو دي هغه فقران المهاجرین چې هجرت کوونکي دي مهاجرین دي الذين اخرج اخرجوا جسل شي وغو من ديارهم د کورونو دغونه او اموالهم د مالونو دغونه يبتغون طلب کوي فضل من الله فضل الله لنا ورزوانا او رضامندي وینصرون الله امداد کوي هغه د الله او د رسول الله اولئک دغه خلق هم هغه الصادقون رښتونکي دي للفقراء مال غنیمت او په د پاره د فقراو دی د مهاجرینو دی هغه چې دی د کورونو او د مالونو وتی دا خلق د دې آیات نه معلومه شوه چې د کافر په مسلمان حمله وکړه او د مسلمان نه مال واغس نه هغه مال د کافر یې مالک دی ځکه چې دا صحابه چې مهاجرین دي دا خو په مکه مکرمه کې د دیو مالونه وو هلته خو دا سردارانو مشرانو الله ورته فقرا ویل ولې چې د دیو د مالونو باندې کافر هلته ملکیت کې د کافر راغلی ځکه ورته فقرا ویل والذین ها خلق تبوؤوا الدار چې ځای ورکړی هغو الدار کور چې انصار دي کورونه یې خپل ورکړي ولا ایمان او ځای ورکړی ایمان ته یعنی اهل ایمان ته ځای ورکړی یا ول ایمان خالص کړی هغو ایمان من قبلهم مخکې د هجرت د دیونه د هجرت نه مخکې هغو ایمان راوړی اهل مدینه والا انصارو یحبون خوښوي هغو من هغه څوک هاجر الیهم چې هجرت وکړي دیو ته هغه مهاجر خوښوي ولا یجدون او نه مومي هغو فی صدورهم پسې نو خپلو کې حاجت مما د هغه نه اوتو چې ورکړل شوي هغو ته د انصارو ته مهاجرینو ته څه ورکړل شوی دی نو دیو په خپلو سینو کې په هغه باندې تنګي هر حاجت نه مومي ویؤثرون او دا انصار ترجیح ورکوي د مهاجرین لا په نفسونو خپلو باندې اگر که په دیو باندې خصاصه ولګوي ومن هغه څوک یوقع چې محفوظ کړه شو هغه د بخل د نفس فلنا د بخل د نفس نه د بخل د نفس فلنا نو دغه خلک هم دیو المفلحون فلا موندونکي دي په دې جمله باندې به لږ بحث وکړو او دا جمله لږه بحث ته محتاجه ده انصارو ته وګورئ هغه خلک دی چې دیو به په خپل ځانونو باندې مهاجرون له ترجیحات ورکول اوس تاسو وګورئ د بنو نذیر نه چې مالونه راله رسول علیه السلام انصار راجمع کړو د الله د هغو شکرایه ادا کړه هغه چې دیو د مهاجرینو څخه کم څه کړي په خپلو کورونو کې مهاجرینو څه ولي مالونه ورسره تقسیم کړي خپل کورونه ورسره تقسیم کړي نو رسول علیه السلام د دغه مهاجرینو شکریه ادا کړه بیا ورته وویل د دیو مشرانو سعد ابن معاذ او سعد ابن عباده که تاسو وایي نو دا بنو نذیر مازونه به موږ زه مهاجرین له ورکوم او په دې باندې چې تاسو کوم مالونه هغو له ورکړلي کوم کورونه هغه به موږ هغه به تاسو له درکړي او که تاسو دا وې چې دا مالونه زه په تاسو په هغو باندې برابر تقسیم کړم نو دا مالونه به زه برابر او خو هغو به مخکې څنګه ستاسو په کورونو کې په باغونو کې به دې کې ناست وي سعد ابن عباده سعد ابن معاذ ته ویل چې نه دا مالونه د مهاجرینو کې باندې تقسیم کا او ای رسول الله دا مالونه په هغو تقسیم کا او څنګه چې هغو زموږ په کورونو زموږ په مالونو کې د مخکې نه ناست دي داسې به ناست دي
انصارو د هر طرف نه اواز شروع کو چې راځئ نه موږ به دې باندې راضي وو موږ دا خبره تسلیم کړله یا رسول الله دا انصار رسول علیه السلام څه کوي هغه دعا کوي دا وایي چې اللهم ارحم الانصار الا په انصار رحم وکړي و ابناء الانصار او په ابناء د انصارو په ابناء د ابناو باندې رحم وکړي دغه مال رسول علیه السلام تقسیم کو په مهاجرینو کې د انصارو نه 2 کسان غریبانو یو ابو دجانه او بل سهل بن حنیف او بعض وایي چې حارث بن سما رضی الله عنه دې لم ته ورکړه دې 3 کسان غریبانو د عادي ولم ته ورکړه او نور مال له مهاجرینو کې تقسیم ابو هريره رضی الله تعالی ذکر کوي یو میلمه د رسول علیه السلام راغی ازواج مطهرات ته جواب ولېږه فکور کې هیڅوک نشته او کور کې څه خوراک نشته چې راوړي ازواج مطهرات په کورونو کې خوراک نشته رسول علیه السلام وایي چې دا میلمه به څوک بوځي یو صحابي ویل چې زه به بوځم هغه خپل کور ته بوت هغه په خپل کور کې راولګېد ځان دی چې خوراک شته چې ماشومانو څه خوراک ویل چې دا چراغ به ته مړ کړي دا خوراک به د میلمه د رسول ته کېرې ماشومان به اوږده کړي موږ به هسې لاس ووهو او دا به خوراک کړي سهله چې هغه صحابي راغی رسول علیه السلام ورته وویل چې ستا دا طریقه الله تعالی قبوله کړه دا صحابي عبدالله ابن عمر د اصحابو د نبی علیه السلام د یو تن ته سر ولېږه د بیزې هغه سر به هغه رالیږه چې زما نه پلان کې غریب دی زما نه پلان کې غریب دی حتی چې په 2 کورونو کې به ګرځېده بېرته به هغه کور ته راغی چېرته دا غریب دی عمر ابن خطاب رضی الله عنه 400 دینار راواخیسته ابو عبیده بن جراح ته ولېږل او داسې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه ته ولېږل عمر ابن خطاب دیو به څه چل کوه هغه روپۍ به راغېستې دراهم او ورکوي دا پلان کې لویسه دا پلان کې داسې ختم کړي د غزوه حذیفه رضی الله عنه چې زه تلم یو جنگ یرموک کې ما خپل د تره زوی طلب کاو زما سره لږ شی لږ اوبه وې او دا مې ویل چې دا به در خپل تره زوی له ورکړم چې ته ګېرې دا وایي چې زه د خپل تره زوی خواله رالم نو ما چې زه تا له اوبه درکړم نو هغه اشاره وکړه چې و بل یو سړی پروت هغه وکړه د ده د تره زوی هشام بن عاص اشاره وکړه دا اوبه هغه له ورکړه دا وایي چې زه هغه له رالم ما اوبه هغه له ورکولې بل یو تنو هغه وکړه لهذا هغه راته ویل چې هغه له اوبه ورکړه دا سړی وایي چې زه کله هغه سړي ته راوګرځېدم اوبه مې ورکولې هغه وفات شوی و هشام ته بېرته رالم هشام بن هغه به وفات شوی و د خپل تره زوی ته راوګرځېدم هغه به وفات شوی و هغه اوبه زما په لاس کې داسې پاتې شو لہذا دا صحابه یعنی مطلب دا دی چې حذیفه وایي چې ما د خپل تره زوی طلب کاو زما سره لږ شی و د اوبو نه نو ما ته د تره زوی اشاره وکړه دا هشام بن عاص ته ورکړه چې زه هشام بن عاص رم یو شی بل هلته چې بیا زه ورغلم هغه روده و ټول وفات شو او اوبه زما په لاس کې دا صحابه دي والذین هغه جاءوا چې راغلي وغو من بعدهم وروسته د مهاجرینو د انصارو یقولون ویغو ربنا ای رب زمونږه اغفر لنا بخښنه وکړې موږ ته ولاخواننا ورونو زموږ ته الذین هغه ورونو ته سبقونا چې وړاندې شوي هغو زموږ نه بالایمان په ایمان سره او ته مه ګرځوه بڼو زموږ کې غلن کینه هغه کسانو ته آمنو چې ایمان راوړو ربنا ای رب زمونږه انک بېشکه ته چې رؤوف شفیق رحیم مهربانې علم ترى ایتانو کتلی الی الذین خلقو ته نافقو چې نفاق کړی هغو
یقولون ویل هغو لاخوانهم رونو خپلو ته هغه خلک رونو ته چې کافرانو د اهل کتابونه دې منافقانو ویل لئن خرجتم کوم رونو ته ویل چې هغه بنو نذیر ته چې هغه رسول الله سلام محاصره کول منافقین ورته ویل لئن اخرجتم خامخا که تاسو ویستله شئ لنخرجن معکم نو خامخا موږ به وځو سره ستاسو سره ولا نطیع موږ به اطاعت نه کوو په تاسو کې احدا د یو تن ابدا همیشه وان قتلتم او خامخا چې تاسو قتل شئ لننصرنکم نو خامخا موږ به امداد وکړو ستاسو والله الله تعالی گواهی کوي چې بېشک هغو لکاذبون خامخا دروغ ویونکي دي چې منافقان دروغ وایي دا د چا ګواه ملګرتیا نه کوي لئن اخرجوا خامخا که چېرته منافقان ویستله شو لا یخرجون نه وځي هغو معهم د دوی سره ولئن قتلوا خامخا که هغو قتل شو لا ینصرونهم نو هغو امداد نه کوي د دوی لئن اخرجوا که چېرته دا یهود ویستله شو نو دا منافقان د هغو څخه نه وځي ولئن قتلوا که چېرته هغو قتل شو نو هغو امداد نه کوي د دوی دا یهود قتل کړه شو ولئن نصروا موقع خامخا که چرته امداد وکړه د منافقانو د هم د چا د یهودو لیولن الادبار نو خامخا راګرځي به هغو شاګانې ثم پس لا ینصرون د هغو به امداد ونه کړه شي لانتم خامخا تاسو اشد ډېر سختې رهبتن په یاره کې په صدورهم په سینو د هغو کې من الله د الله نه ذلک دا په دې وجه بانهم بېشک هغو قوم یو قوم دی لا یفقهون چې نه پوهېږي هغو لا یقاتلونکم قتال نه کوي دا یهود منافقان ستاسو جمیعا ټول الا مگر په قرآن مگر په کلو کې هغه کلې محصنتن چې محفوظ کړل شوي دي او من وراء جدور یا اخوا د دیوالو نه باسو هم جنگ د هغو په مابین فل کې شدید سخت دی تحسبهم ته ګمان کوې په هغو باندې جمیعا چې دا مجتمع دي و قلوب او د هغو شتا مختلفه دي ذالک دا و دی چې بانهم بېشک هغو قوم دی یو قوم بانهم بېشک هغو یو قوم دی لا یعقلون چې عقل نه لري هغو مثال د مذکورین د یهودو د یهودو مثال ذکر کوي د بنو نذیرو کمثل الذین په شان د مثال د هغه خلکو دی من قبلهم چې مخکې د دې نه وو مخکې د دې نه څوک چې اهل بدر د دې منافقین مثال په شان د هغه د دې یهودو مثال په شان د هغه کسان چې مخکې د دې نه وو چې اهل بدر قریبا نږدې چې هغه کافران وو بدر کې چې هغو خپله ذاقوا څکلی وهغو وبال امر عذاب د کارفل او لهم د هغو لپاره عذاب دی وبال عذاب د کارفل او د هغو لپاره عذاب دی علیم دردناک نو دا منافقان په شان د هغه اهل کافران د بدر یا دا بنو نذیر په کمثل الذین په شان د هغه خلکو چې مخکې دي چې هغه بین قینقاع چې الله تعالی رسول په دیو باندې قادره کړی و مخکې له بنو نذیر نه او هغه هم شړلي وو ازراعات ته شړلي د دې وسام دا په شان دي کمثل شیطان مثال د منافقانو په شان د مثال شیطان دی د منافق مثال ته اس قال الانسان کله چې وای دا منافق انسان دا اکبر کفر وکا اس باور کې قال چې شیطان سره دا اکبر کفر وکا فلما كفر کله چې کفر وکي قال وای دا ابلیس انی بشک ز بری من کا جدا انسان بشک ز الیکما دا الله دا رب العالمین چې رب العالمین دی ابلیس راوړي په انسان کفر وکي لہذا بیا ورته وای چې زه الله نه یریږم برشیسا په زمانه د فطرت کې په یوه عبادت خانه کې مونځ 40 کاله عبادت کوو بلکې اویا کاله عبادت کړلی په عبادت خانه کې ابلیس راغی هغه ګمراه کو څنګه ګمراه که ورته ویل زه به تاله څه دغه در وښیمه دعاګانې دمونه خلک به پرې دمې بس چې دا دم او دا منتر او دا شی شروع کړه بس تباه شو برسی ساله یوه زنانه راله دم یې کړه دا شیطان به ته ابلیس او په زنانه او خلک به یې ناجوړه کول په هغو به یې اثر ورته بیا به ورته د انسان په شکل کې ورته چې برسی ساله لاړ شي برسی ساله به خلک را روان یوه زنانه وله راله هغه زنانه د بادشاه خور یا لور وه هغه به چې دم کړه لږه به چې ووته ښه به شوه چې لږه به لاړه بس بیا به پرې راله
ابلیس ورغی هغه ته ویل چې ګوره دا په دې طریقه نه رخه کېږي دا هغه د عبادتخانې خواته یوه کمره جوړه کړي دا به هلته اوسېږي هغه ویل صحیح ده هلته اوسېده هلته چې اوسېده ابلیس به ورته په هغې باندې بیا بیماري راوسته دا پسې ورته بالاخر دا چې دا برسیسه د هغې سه په زنا کې مبتلا چې زنا کې مبتلا شو دغه ورته ووایي د ابلیس چې تا خو بدکاري وکړه اوس دا قتل کړه ځکه چې له دې به بچی پیدا شي زنانه یې پرې قتل کړه چې قتل یې پرې کړه نو ابلیس چل وکړو بیا ورته چې خښې کړه چې خښه کوله نو ابلیس چې لږه د هغې ټوټه بار پرېښوده ورغې هغه رشته دارانو ته یې وویله چې ستاسو ماشومه هغه برشیرسا دا کار کړی دی او هغه یې قتل کړه او په دغه ځای کې دا ټوټه بار پرته ده چا به شراله لہذا برسیسه یې راونیو دا ابلیس برسیسه ته راغی دا چې زه اوس څه وکړم ابلیس ورته ډېر قهر شو چې تا به ټول بدنام کړو راهبان دې بدنام کړو بې عزتۍ کار دې وکړو اوس به دې زه خلاصوم خو په دې طریقه چې ما ته سجده وکړي هغه برسیسه راولګېد ابلیس ته سجده وکړه ابلیس خلکو ته ویل راشئ جو خلک پسې رالو په کوپر په حالت کې مړ ابلیس داسې سړی ګمراه کوي فکانو عاقبتهما انجام د دغه دواړو د ابلیس او دغه ملګري انهما چې بېشکه هغه دواړه به اور کې به خالدین فیها همیشه یې به دې کې او دغه جزاء الظالمین بدله د ظالمانو ده یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اتقوا الله ویرېږئ د الله نه ولتنظر نفس ودرېږي نه بس ما د هغه نه قدمت چې د وړاندې کړلی د پر د سبا واتقوا الله ویرېږئ د الله نه بېشک الله تعالی خبردار دی په هغه څه باندې تعملون چې تاسو عمل کوئ ولا تکونو تاسو مه کېږئ کالذین په شان دغه خلکو نسوا الله چې هېر کړی و هغو الله فانساهم انفسهم نو هېر کړي و هغو نفسونه خپل اولئک دغه خلک هم الفاسقون فاسقان دي لا یستوي برابر ندي اصحاب النار خاوندان د اور و اصحاب الجنه خاوندان د جنت اصحاب الجنت خاوندان د جنت هم هغو الفائزون کامیابېدونکي دي لو انزلنا الله وایي که چېرته موږ نازل کړی وی دا قرآن علی جبل په یو غره باندې لرأیته نو تا خامخا تا بلدلی وی دې هغه لره خاشعا عاجزې کوونکی متصدعا ریزه ریزه کېدونکی من خشیت الله د یرې د الله نه وتلک الامثال دغه مثالونه دي موږ بیانوو د بار د خلکو لعلهم شاید دا خلک یتفکرون فکر وکړي وهو الذي الله تعالی غزاد دی لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر یو الله دی عالم الغیب عالم د بغیب باندې او شهادت او بازر باندې هو الله تعالی الرحمن الرحیم ذات دی ماخل بن یسار رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي چې نبی علیه السلام ویل چا چې درې کرته دا اعوذ بالله سمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا وایي بیا دا درې آیاتونه د سورت حشر دا قرأت کړه آخر د سورت حشر دا درې آیاتونه الله د دې لپاره او یا زره فرشتې مقرر کړي په ده باندې دعاګانې کوي د بېګا پورې او که چېرته په دغه ورځ مړ شو دا شهید مړ شو او که په بېګا کې ونه د سهاره پورې ولا او یا زره فرشتې الله مقرر کوي هغه وله دعاګانې علی رضی الله تعالی ته وایي چې ای بره چې ته اراده لرې چې ته دعا وکړې په اسم اعظم د الله نو اول دا سورت حدید 10 آیات ووایه او آخر دا حشر ولوله بیا دا ووایه یا من هو هکذا ولیس شیء هکذا غیره بیا دا ووایه اسألوک اے اللہ سے سوال کوم چې انت او تما دا کار وکړي چې کوم سوال دی هغه وکړه علی رضی الله تعالی براته و چې اے برا زماره قسم یې که چې ته ما باندې دعای بد دعای وکړي بس مګه کیو منډل شو په یو حدیث مرفوع کې لو انزلنا واخره تر اخره پورې په دې کې د درد سر د پاره علاج دی که دا دی په درد سر باندې درد په خپل وای دم کې به سر علاج دی
هو الله الذي الله تعالی غزاد دی لا اله جنشتر اقبال الا هو مگر یو الله دی الملک بادشاہ دی القدوس منزه دی السلام خاوند سلامتی دی المؤمن تصدیق کون کے دی رسول خپل المهیمن رقیب دی حافظ دی العزیز غالب دی الجبار جبار ذات دی متکبر دی سبحان الله منزه دی اللہ تعالی اما دا غسنا یشرکون چی شرکان جوڑی چی شرک یاغو شرکان جوڑی یاغو او اللہ واللہ تعالی الخارقو پیدا کون کرے البارئو الخالقو پا اندازہ کون کرے البارئو پیدا کون کرے المصورو صورت ور کون کرے خاص دا اللہ ربارہ نمون دی الحسناخ یسبحو لہو تصویح بیانی اللہ لراہ غصہ چی باسمانون کی دی اوپس میں کی دی وہ اللہ تعالی العزیز غالب دے الحکیم حکمت والا دے زبسته انشاءالله رو مجه گروی والا